بسم الله الرحمن الرحیم. نن ایمو موضوع تیمم اغا صورتونه څه هغوی کې تیمم جایز دی. هغوی نه اول صورت کله انسان سره اوبه نه وي. دویم صورت کله ای اوبو استعمال بدن دپاره مضر وي. دریم صورت کله انسان سره یو زیرو حیوان وي، هغه دپاره اوبه نه پاتې کېږي که چېرې انسان وضو وکړي. څلورم صورت انسان سره صرف دوره اوبه وي، څه هغه صرف د یا لمانځه لپاره غسل کولی شي یا کپړو نه نجاست لرې کولی شي. شپږم صورت اوبه غصبي وي، کور د وضو نه وکړي، تیمم وکړي. اووم صورت کله وخت تنګ وي، پکار د انسان تیمم وکړي. اوس هغه شیان ښیو چې هغوی نه تیمم جایز دی. هغوی نه اول شی هغه ریګ دی، دویم یې خاورو باندې، دریم تیږې باندې تیمم جایز دی. اوس تیمم طریقه ښیو. ځمکې نه به لاسونه ووهئ، دغې طریقې سره بیا به راشئ ټنډه به مسح کړئ، د شان سره به لاسونه راکوز کړئ، رخسارو باندې پیزنې به داسې راوکاږئ. بیا ښي لاس مسح چپي سره، چپي لاس مسح ښي سره. البته ځینې مجتهدین هغه یایي څه پکار دی ځمکه دوه وارې ووهئ، یو وارې مو ځمکه ووهله، تاسو کس وئ، ټنډې مسح لاسونه به همداسې راکوز کړئ، رخسارو باندې پیزنې به همداسې راوکاږئ. ښي لاسه یعنې ښي لاس مسح مو وکړه، بیا اوس چپي لاس مسح مو وکړله. د اول وار مو ځمکه وهلې وسوه، دویم وار یې مو ووهله که څه، د څو دپاره مو دوباره ووهله مسح. انشاءالله څه ویډیو کې تاسو پسند شوي وي او مخکې یې شیر کړئ.